السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو راتګ خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د واتساپ یو ډېر خوندور سټینګ درښیو. داسې سټینګ چې هغه ستاسو ملګري وویني بالکل حیرانه به سي. نو ملګرو، د ویډیو شروع کېدو له مخه که چیرې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. دا دې اوس په خپل موبایل کې واتساپ ما خلاص کړی. په دا کونج کې ملګرو تاسو 3 ډاټه وینئ، دا 3 ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. له دې څخه به تر ټولو اخر سټینګ لیکلی دی، پر دا کلیک وکړئ. بیا اول لیکلی دی اکاونټ، پر دا مې کلیک وکړی. بیا اول لیکلی دی پرایویسي، پر دا پرایویسي باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دا پرایویسي کې پر 5م نمبر بلکې 6م نمبر باندې لیکلی دی ریډ ریسیپټ. دا ملګرو ګورئ، دا په موبایل کې یا خلاص وي یا بند وي. دا که ستاسو موبایلو کې خلاص وي ملګرو، دا تاسو بندولی سئ. د دې دا فایده ده، بیا که چیرې تاسو ته یو څوک میسج وکړي نو بیا هغه میسج که تاسو وګورئ هم هغه ته نه معلومیږي ده کتلی دی که نه ده کتلی. دا اوس زه خپل واتساپ ته میسج کوم، تاسو یې ګورئ. اوس دا دې ما های واستولی خپل واتساپ ته، نو تاسو وګورئ هغه هلته زه وګورمه. دلته بیا هم نه معلومیږي، دا اوس معلومیږي چې دا میسج کتل سوی دی که نه دی کتل سوی. اوس دا میسج ملګرو ما وکتی، هلته ګوره چې هغه دوه چې کوم نښانه دي هغه نښانونه شنه واوښتل. دا نښان ګورئ ملګرو، دا نښان به څرنګه تاسو بندوئ چې بیا څوک نه په پوهیږي چې دا نښان دا میسج اوس ده وکتی که یې نه وکتی. اوس ګورئ ملګرو، زه بیرته دا سټینګ له رالمه، اکاونټ مې خلاص کړ، پرایویسي مې خلاصه کړه، دا نښان بیرته ما بند کړ. اوس ګورئ چې هلته زه میسج بیا راواستوم خپل واتساپ ته، نو بیا هغه میسج که وګورم هم هغه سړي ته دا نه معلومیږي چې دا میسج ده وکتی او که یې نه وکتی. تاسو یې وینئ چې دا اوس ما کوم میسج استولی د هغه دوه نښانونه شنه اوښتي دي. نو اوس ما میسج واستولی، دا میسج هم دا دې ما وکتلی او اوس ګوره هلته ګورو چې دغه نښانونه شنه واوښتل که نه واوښتل. نو دا ګوره بالکل ملګرو درسره نه معلومیږي دا میسج ما وکتی که مې نه وکتی. نو دا رنګه تاسو خپل میسجان هم کتلی سئ او کوم چا چې تاسو ته میسجان رااستولی دي هغه ته به بالکل دا اندازه نه لګیږي چې دا میسج ده وکتی که یې نه وکتی. ملګرو، د دا رنګه نورو ښه ویډیو دپاره زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک کړئ، ځکه چې زموږ نورې هم ښې ویډیو د معلوماتو ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. نور مې پر خدای سپارم. الله حافظ.